السلام علیکم جی زه عمران مومن اور تاسو ګورئ پیام خیبر ډیجیټل ټي وي. دا ټیم د ضلع کورم سره تعلق لرونکي کم خلک دي نوجوانان دي دلته پریس کلب بار موجود دي او د امن متعلق چې مظاهره کوي چې زموږ سیمه کې امن پکار دی زموږ د پاره امن ډیر ضروری دی زموږ د ترقۍ د پاره او بل خبردار چې موږ ډیر قربانیان ورکړي چې هغه نه باوجود هم امن نه وینو دا قربانیان زائد دي دلته موږ سره داغي سیمه نوجوانان موجود دي سره خبرې کو جی سوال غواړي تاسو نن مظاهره ده جی تاسو ډیر یو جهان مننه زموږ مقصد صرف او صرف راوتو دا دی چې موږ د التجا کو دا ریکوست کو چې مونږ قبایل ډیر دردېدل خلک یو او مونږ ډیر زیاتې قرباني ورکړي دي کور نه به کور شوي خلک یو اله مونږ چرته یو امن والا ماحول لیدو نو لہذا مونږ صرف د التجا کو چې دا امن کا ماحول د دادې برقرار وساتل شي او زمونږ په دې سیمه باندې چې ډیره دردېدل سیمه دا ډیره زپېدل سیمه دا مونږ ډیر یتیمانان لیدل دي مونږ ډیر خويندې مېندې کونډې شوي دي لہذا مونږ نور مېندې خويندې کونډېدل نه غواړو مونږ نور بچي یتیمانان نشو ساتلې نشو دغه پالنه کولې ځکه چې ستړي شو نو لہذا زمونږ یو التجا دا زمونږ په خوره د امن برقرار وساتل شي او د دې لپاره مونږ چې کوم ځای خلک کوم د علاقې خلک ان شاء الله تعالی چې څومره ادارې څومره سکیورټي فورسز دي هر قسمه تعاون د لپاره مونږ علاقې والا ور سره څنګه په څنګه ولاړ خو مونږ په هیڅ قیمت باندې دې ته تیار نه یو چې زمونږ علاقې د یو ځل بیا بدامنۍ ښکار شي تاسو ګور بیا طالبانایزیشن چې هغه تاسو په سیمه باندې راغلي دي تاسو ګورئ بالکل مونږ چې دا نن راوتو مقصد هم دا دی ځکه چې مونږ مشکوک مسلح افراد زموږ په علاقو کې دوباره نمودار شوي دي او همدې سلسله کې یو څو ورځې مخکې یو واقعه هم شوې وه همدا د سکیورټي فورسز سره صدغه راغلې وه نو لہذا مونږ دا اول نه الارمینګ سچویشن دی زموږ دپاره همدې وجې نه مونږ راغونډ شو چې مونږ نه غواړو مونږ بدامني هیڅ قسمه مونږ ته نه ده منظوره نه ده قبوله او مونږ په کور کې په خپل علاقو کې د مړه شو خو مونږ هېڅکله د علاقې بدامنۍ ته څوک نه ورکوو زما نوم ډاکټر احسان الله احسان دی تحصیل چیرمن سنټرل کورم زمونږ دلته نن د راتګ مقصد صرف دا دی چې مونږ امن مظاهره کوو زمونږ قوم زمونږ علاقه امن پسنده علاقه ده د همیشه امن خوښ کړی دی خو که بل خوا وګورئ تېر شوي وختونو کې زمونږ قوم د امن قیمت پرې کړی دی زمونږ کورونه مونږ پرېښي دي مونږ مارکیټونه تباه شوي دي مونږ په ډسپلیس کېدو باندې مجبور شوي وو نو مونږ ته دا پته ده چې امن څومره غټ قیمت لري هغه چې کوم قیمت دی هغه مونږ پوره کړی دی اوس په دې حالاتو کې دغه علاقې کې امن دی مونږ دغه مظاهره چې کوو صرف همدې مطالبې باندې کوو چې دغه امن دې برقرار وساتل شي او دغه علاقې کې څومره هم د بدنامنۍ څه کم کوششونه کېږي د هغې د لاره ونیول شي او دا چې کم حرکتونه دي یا کم څوک هم دي د هغې د پکار دی چې کمې ضروري کاروایانې دي سکیورټي فورسز لا انفورسمنټ مونږ دا مطالبه ده مونږ د هغې ته دا احساس ورکوو چې دغه خلک امن خوښونکي خلک دي د دې علاقې د امن برقرار پاتې شي ځکه چې دغه علاقه ډېره ځپلې ده پسمانده ده او محرومه پاتې شوې ده پکار دی چې دغه علاقه نوره ترقي راوړي او خوشحالي راوړي ډېره مننه مان رحیم زه رسول بله ورکزی کورم سره تعلق ساتم چونکې نن مو چې کوم راوتي وو دا د امن په حوالې سره وتي وو دې نه مخکې مو ډېرې سختې تېرې کړې دي او دا تکلیفونه به موږ تېر شوي دي د موږ کونډې رنډې دا ټولې راوتي دي دا پېښور نوښار یو ځای بل ځای په دې علاقو کې دا پاتې شوي او ډېر تکلیفونه تېر شوي دي نو هغه پروګرام بیا روان دی په کورم کې نو دا موږ نشو برداشت کولی او مونږ په خپله خاوره امن غواړو او دا کم سیستم روان دی مونږ به انشاءالله نور هم غټو غټو کم خلک دی هغو سره به ملاویږو او انشاءالله په 18 تاریخ زموږ مظاهره ده په کورم کې هغه به مونږ کامیابوو او دا کم په هغه طالبانیزیشن سره روان دی کم حالات روان دي کورم کې مونږ په دې موږ دا کوشش دی چې موږ دا کابو راولو او موږ بالکل تاسو د ضلع کورم سیمې سره تعلق لرونکي نوجوانانو خبرې واورېدې د دې ویناوه چې مونږ په خپله سیمه باندې امن غواړو دوباره دهشتګردي مونږ برداشت کولی نه شو او امن چې دی د دې سیمې لپاره ډېر زیات ضروري دی